خلکو زمانو نه امید وي ما لور نه دونه امیدونه وو او بس دلته نه فایرینګ وکړو دا زما شاته ولاړه وه ما ته اړو پته ونه لګېده خو چې بیا کله ما مخ راواړلو یور مې لکه آواز وکړو چې ایشال وګورئ بس دې لاندې داسې خپې کول په 4 تاریخ 7 سال پوره شوه او ما په دې 22 تاریخه پورې دې باندې مونځ ارسي زده چې مې ابۍ دادا خبرېږي ماله به زنا په ململ تړلې وینا کتونکو بیګا ما پټ شمای کولو نو زما سره څنګه کې عادي هم ناسته وه نو ناڅاپي مې موبایل کولاو کړلو چې موبایل مې کولاو کړلو نو په سر کې ماته یوه ویډیو مې راوشوله هغه ویډیو د ایشال وه ما چې هغه ویډیو وکتله هغه فایر مې پکې ولیدلو هغه چغې مې پکې ولیدلې هغه غوغا مې پکې ولیدله نو قسم مې د په خدای وي که نه او زه قسم کولی شم چې ما پټ شمای نه وی کړی کومې اوښکې چې د ما د هغه دې سترګو نه څڅېدلې دي که نه هغه دې وخت هغه نقشبندي نشم کولی زه حیران په دی یم چې یا الله دا قیامت څنګه رانغلو زه حیران په دی یم چې یا الله د تیږې سله راونه ورېدې زه حیران په دی یم چې یا الله دا اور سله بال نه شو زه حیران په دی یم یا الله چې دغه سمندرونه په موږ باندې سله روانه وړېدل قسم مې د په خدای وي که نه چې د ایشال هغه ښایست هغه ښکلا قسم مې د په خدای وي چې د هغه کاکا نه د بابا نه یو اوښکې ساسي د والد صاحب نه چې زه دې خبرې قسم کولی شم چې د ما نه وي دغه ماشومه هېره نه شي زه اریان په دی یم چې د والد صاحب نه وي دغه ماشومه دغه کیمرامین ملګري ته ووایم چې دغه چت وښیي د دغ چت نه چې پرون تاسو هغه فایر لیدلی دی ملګرو د دغ چت نه دغه فایر شوی دی دغه ماشوم دلته به چېرته لوبې کولې دغه ماشوم به چېرته لوبې کولې زه حیران په دی یم چې د چا فایر کړی دغه به دغه ماشومه په غېږ کې اخیستې وي دغه به هم دغه ماشومه به یې لوبولې وي دغه ماشومې ته به یې ډېرې خنداګانې کړې وي دغه ماشومه به یې هم لکه د خپلې لورکې ساتلې وي ټوله کیسې ډیټیل دغه څه شوي وو دغه ټول واقعات دی وخت زما سره د ایشال والد صاحب موجود دی خبرې ورسره کوم چې دغه څنګه خبره دغه څنګه کیسه شوې ده د سترګو نه د اوښکې هم ساسي او د غم داستان دی او د قیامت ورځ به هغه د قیامت د ورځې هغه داستان لږ موږ ته بیان کړه دا چې داسې کار و د شپې ماسخوتن ټایم زه کمره کې ناست وم او اقدمي یوه چغې شوې نو کور والا مې رامنډه کړه چې دا شور د څه دی زه ورپسې ووتم ولې وایي دا ورور دی شور لګولی دی چې دا ماشومان شور کوي او دا غلي کوي نو موږ چې بهر ووتو ماشومانو په دې برنډه کې لوبې کولې شور خو نه و لوبې وې او لوبې کې خو ماشومان خامخا خبرې به کوي ماشومان څوک تړلی نه شي هغوی عام نه روټین لوبې کولې او د سپکې وینا او خیرې او کنزل او بدره چې څه د ده په ذهن کې وو د کول زما نه دا مشر ورور رامخکې شو ده ورته ویل چې دا ته مه کوه ګوره دا حجم کړی دی او ته ښه سرکاري نوکر یې دا کیسې مه کوه دا خو ماشومان دي بس داسې قسمه خبرې کوي ځه د ډېر کنځل نور هم سټارټ کړه زما ښځې ته د دې رور کور والا ته مې ډېر بد رد کنځلې ویل دې نه په دې چجې کې دی را مخامخ شو د سره موږ پیسټل نه ولیدلی چې آیا دی به فایر هم کوي نو زما د کور والا ویل چې دی دا دومره بد رد وایي کنځل کوي راکړه دا به تې زه کیمره کې ریکارډ کړم بیا پولیس ته خو بیا ښیم چې زموږ هم څوک ومني چې او دا موږ په حقه یو په دې کې مایر هم دلته و زه هم دلته وم مور هم وه زما دا ورور هم و د دې کور والا هم وه د دې یو بچی هم دلته و ایشال هم دې ځای کې وه او د فایر وکړو یو فایر چې وکړو نو موږ ته پته ونه لګه چې بدې به ایشال لګېدلې وي یو 2 سکنډه موږ ذهن ته دا رانغله موږ دا به بهر شوي وي چې بیا موږ داسې وکتو نو ایشال داسې را پرېوته چې داسې را پرېوته نو مونږ په منډه باندې هسپتال ته یوړه زما ورور دی بهر بیا ګاونډیانو مو ګاډي کې دغه کا 10-7 منټه هغې هغه وینټیلیټر باندې یا
هارت بیټ او ورځ هغې ورته کړي وو. هغې نه پس بیا هغې مردخانې ته دغه کا. هغې نه پس هم د یو حرکت کړی دی چې لکه زما د ورور کوم ماشومان په کور کې پاتې شو د دې کور والا په هغې باندې هم دی یو فایر کړی دی او هغې ته بیا کمرې ته تللی دي او دی بیا د بره پورشن کې په دیوال باندې بیټک دی او بیټک لاندې بیا یو کمبه ده د پی ټي سیل. هغه پی ټي سیل کمبې باندې دی فرار شوي دي. مونږ خو په خپل غم کې وو، مونږ خو ایشال په غم کې وو. وی په هغه ډاس کې خو ما یوه چیغه مې اورېده که نه، یوه کوکه مې اورېده. هغه کوکه خو د ایشال نه وه، چغه ایشال نه وه خبر شوی، د مور وه. مور چې هغه ولیده مونږ ټول ولیده. مونږ په ځان نه وپوهېږو چې مونږ څه کړي دي، خو مونږ دومره کړي دي چې مونږ هغه ایشال غږ هم نه دی کړی. ایشال له خولې نه اوف هم نه دی وتی. ایشال خوځېدلی هم نه دی. ظالم زړه کې دومره رحم نه دی راغلی چې ما دا څوک وویشته، ما خپل ځان وویشتو. مونږ سره ظلم کړی دی، مونږ له املا ماته کړې ده. زما خو نه روټۍ خوند راکوي، نه خوب راځي، نه مونځ کولی شم. بس ایشال هر طرف ته ایشال. هغه چې په لاره یم څوک وویني ایشال وایي دا ایشال ماشومه ده. ایشال داسې وشو نه، د دفتر نه بهر ملکونو نه ما ته رنګونه راځي. و د خدای ظالمه ورور دی و، و د خدای ظالمه ورېره دی وه. قسم مې د په خدای وي که ته یې ګورې تا سوچ وکړه که نه چې د تا څه کړي دي. قسم مې د په خدای وي چې ته یې ګورې. زه حیران په دی یم چې ته ژوندی سله ګرځې. زه حیران په دی یم چې تا دله څومره، زه حیران په دی یم چې ته لږ په غور خو دغه ایشال تصویر وګوره که نه، ته خو لږ په غور ایشال ته وګوره که نه. دی وه که خبره دومره هم غټه وه، که خبره څومره هم غټه وه، قصوروار ایشال وه. ستا زړه کې دغه نفرت، ستا د زړه کې دغه حسد د ایشال دپاره و. لارې خو نورې هم وې که نه، ډز ګیاره وه. د دغه والد صاحب له ځکه ډېرې دلاسې ورکم. دغه ګاونډ قسم مې د په خدای وي چې دې ماشومې دغې ایشال خو لاړله، خو د کور ته، د کلي ته، دغه ګاونډ ته، دغې نړۍ ته یې قسم دی چې دومره درد پرېښی دی چې هغه درد زه دې وخت په دې ویډیو کې ملګرو نشم بیان. زو ملګرو د ایشال د والد صاحب زړه بیا هم لږ غټ و، اوښکې یې وسېڅولې مونږ سره، جاړه یې وکړله، خو زړه یې لږ سخت کړلو، خبرې یې وکړلې. خو زه خو وایم چې د هغه عادي زړه به دومره سخت نه وي. د هغه عادي فریاد اورو چې په هغه عادي باندې څه قیامت تېر شوی دی په هغه شپه باندې، ځکه چې ایشال خو که لویه شوې ده، د عادي په غېږ کې لویه شوې ده که نه. راځئ چې ورځو. ملګرو په نن پروګرام کې مې تاسو ته د هغه ایشال هغه درد راوړی دی. ټوله نړۍ یې قسم دی چې لیونۍ کړې ده. دغه وروسته دغه ایشال دغه والد صاحب دغه هغې والده ناسته دغه دواړه قسم دی چې زه چې ورته ګورم بلکل دې وخت لیوني وي. دې وخت چې دوی دغه زه خبرې کوم خو دوی په ذهن کې د ایشال دغه تصویر ګرځي. زه خبرې کوم خو دوی په سترګو کې هغه همغه حالت ګرځي. زه خبرې کوم د دوی په ذهنونو کې همغه قیامت ګرځي. قسم مې د په خدای وي چې څه قیامت پې تېر شوی دی. قسم مې د په خدای وي چې کومه سخت مخامه یې پې تېر شوی دی. قسم مې د په خدای وي چې کومې بېخبلې په خوب دوی منډې ولې وي. قسم مې د په خدای وي چې کومې سوالونه او کوم دواګانې او کومې چغې وې ولې وي، هغه زه دې وخت په دې ټکیو کې نشم بیانولی. څه تېر شوي دي، څه واقعات شوي دي. بابا نه مونږ خبره وکړله. دغه عادي سره هم ګڼېږو. خوراکي درد دی. اول راته ده ووایه خوراکي چې هغه ایشال دې څنګه ستره کړې وه، دا راته ووایه. ما دا نه ښکلې ستره کړې وه، ما ایله امید ترې نه جوړ شوی و چې 7 سال پوره شوه. ډېره زیاته تکړه وه که نه، معمولي ماشومه نه وه. نور مې بچي وو خو هغه ډېره بدله وه. وایي مورکي د هغې د ښایست خو ټوله دنیا لیونی کړې ده. هغې د ګلاب مخ د دومره ظلم دومره زیاتې ګناه هم نه وه که نه، صرف په شور باندې بل څه یې کړي وو. بیا هم یو خبره پلار یې ورسره خوله والې وه، بیا هم یو خبره مونږ ورته څه ویل، بیا هم یو خبره مونږ کمرو کې یو او بل ته وي چې د ماشومان شور کوي. خوراکي هغه قیامت و، هغه تاسو لیدلی دی، په تاسو باندې تېر دی. چې بل څنګه لکه د پله کنځا منځا کوله او دې نه مخکې هم د باندې رپوټونه وو او به دا چې هغه ټایم کنځا کوله. زما دونه امید نه و چې لکه ته به دې حد پورې زما کنځا به وکړي ختمه خبره. او بس هلته نه فایرنګ وکړه، دا زما شاته ولاړه وه، ما ته اړو پته ونه لګېده. او چې بیا کله مخ راواړلو یور مې لکه اواز وکړو چې ایشال وګورئ، بس دې لاندې داسې خپې کوله او غځولې وې او خپو منځ کې داسې سر را پرېوتی و.
بیا مې چې د لیور کله په مټ کړه اوچته یې کړه نو د سر چې کله داسې شو دلته د بمبه بهېده بس هغه ټایم ما بس هارومنه مورکې تا هغه وینې لیدلې دي ایشال نه داسې بهېدې په ما په دې جامو داسې ګرمې را پرېوتې او عجیبه غوندې بس چې لیور مې دا کله بوتله او زه بیا د کوره زه او دی ووتلو او چې کله مونږ کوره ووتو ما پردی ویګن روان هغه څونه ما په څپېړو هغه ټایم والې او ناریلو پټې کې منډې لیونې شوې وې روان ګاډي ته مخکې سیټ ته ما ور ټوپ کړي دي دومره لیونتوب بس نه پوهېدم بس ډرایور ډرایوینګ هم زما د لاسه نه شو کولی زه بیخي لیونی سپېلنی شم وای خوراکې ما صرف ملګرو ما دغه ویډیو صرف ماښامي کې کتلې وه قسم مې په خدای وي زه حیران په دی یم چې ما باندې دغه دومره وخت تېر څنګه شو خوراکې نه تپوس کوم خوراکې په دغه ورځ دوه وشوه پکې دغه ګنټې تا ته کالونه نه دي دغه انتظار دغه هر ګوټ کې تا ته ایشال نه ښکاري دغه هغه غږ هغه دی هغه امي هغه آواز هغه یو څیز غوښتنه هغه لوبې هغه مشغولاګانې دا خو به تا ټایم په ټایم وځي داسې یادېږي که نه چې زه بیخي لیونی کېږم ماله مور بس لکه ګولۍ راکوي شپې نشې واله چې زه پې وده شم خوب واله چې زه یوازې ځان نه پرېږدم ما نه چې دې اخوا دېخوا کېږي ما باندې څه چل کېږي یو څیز هغه دې اخري ځل چې چپلې اچولې وې او دې اودس وکړو دې مونځ ته تیاری کولو د په 4 تاریخ 7 سال پوره شوه او ما په دې 22 تاریخه پورې دې باندې مونځ هر څه زده کړ او دې مونځ ته لکه تیاري کوله او داسې کړی او 4 رکعته ما په خیال دې کړي وو چې به دا دلته رووتله بس ماشومانو سره په لوبه مونځ یې لا نه و کړی په لوبو وه بس اودس یې کړی او ده دلته فایرنګ وکړو خوراکې او به د دې ګولۍ دلته ووته دا زما نه هېرېږي او اوس بیا ما ته نشته په دلته نه بس بمبه د وینو بهېدل ګلاب مخ یې په ګولۍ لګېدلی و خلکو زمانو نه امید وي ما لور نه دونه امیدونه وو او زه ایشال خو زه جاړم خو زه ده ته انتظار کوم چې خدای به دی کله خوراکې هسې که په لاس د لاده راغلو څه به یې دې د غوښو سره ویته کېږي د زما نه خوښي زه ځان سره سوچ کوم ولاړه وم زه به داسې وکړم او بیا مې دغه ښه نه ده کمه ده بیا مې داسې به وکړم یم دا هم کمه ده بیا مې داسې به وکړم یم دا هم کمه ده خوراکې سترګې دې ډکې دي او مونږ بخښنه غواړو په تاسو باندې هم دغه درد را تازه کړلو خو د ایشال دغه درد دا ما ته یاد وي همداسې ما نه هېرېږي د ایشال دغه درد چې کوم دی دا د هېرېدو نه دی قسم مې دې په خدای وي که نه که دغه د ایشال دغه درد په دغه نړۍ کې په دغه ټول تاکل علاقه کې دی ته چې دغه ویډیو ګورې ته به ورسره جل په جل مرې که نه ته چې دغه ویډیو ګورې ته به په خپلو کړو باندې پښیمانه کېږي او که نه ته چې دغه ویډیو ګورې ته په ځان په څپېړو وهې او که نه ته چې دغه ویډیو ګورې څنګه چې دغه دې په دغه ځمکه باندې لوخړېدلې ده لکه لیونې ویګن یې ټپولې ویګن یې وهلې دي منډې وهلې په سړکونو دغه ملګری نه ده دغه والي صاحب چې اوس هم جاړي دغه دواړه سختو ژړاګانو په سلګو کې دي ظالمه دغه اوښکې دغه به چېرته ځي خوراکي اخري تپوس نه کوم څنګه انصاف غواړي زم چې بس نه مري او نه رغېږي د ده زندګي داسې شي او چې دی خدای پاک ته وایي چې ما مړ که بس ما واخله او خدای پاک یې نه اخلي چېرې داسې تورسرو ته او زموږ داسې رور ته انصاف نه میلاویږي که نه نو په دا ګرده نړۍ کې به همدغسې ظلمونه جاري وي زه حیران په دا یم چې د داسې رجوع نیولو څه مطلب دغه خو چې هغه ملګري نه ما ورته په خپلو کې خبره وکړله چې عجي سړی په داسې عج باندې څه چې تا ظالمه تا خو د ټول انسانیت قاتل شولې ظالمه تا خو ټول انسانیت ختم کړلو ظالمه دا دې څه وکړل زه ډېرې خبرې کول نه غواړم زه د حکومت پاکستان نه دغې خوراکي انصاف غواړم زه د حکومت پاکستان نه د ایشال انصاف غواړم زه غواړم چې دغه ټولې ادارې چې هغه کوم حکومت دی چې د انصاف چغې وهي چې دغه خلکو ته انصاف ورکوي څنګه چې زینب ته انصاف ورکړی شوی دی څنګه چې نورو ته انصاف ورکړی شوی دی دغسې انصاف زه د ایشال لپاره هم غواړم نور کیسونه ډېر سخت دي نور کیسونو ته به ډېرې تحقیق کېږي خو دغه کیسونو کې دغه کیس کې د ډېر تحقیق ضرورت هم نشته دی زه د دغې علاقې مشر ته وایم چې د دغه کاکا سره د دغه غرور سره او دغې تورسرې سره څنګ په څنګ اوږه په اوږه ودرېږه او د ایشال دغه انصاف وغواړه زه به د دغې علاقې سره د خپل نران چې زمونږ د حلقې
چې زه پې فخر کوم په دغسې نمایندګانو باندې چې ستاسو علاقه کې صرف خدمت نه راځئ چې نن مثال قایم کړو په ګرده نړۍ کې خپل ایم پی ای ته شفیق شیر ته خپل ایم پی ای ته بلاول ته خپل سینیټر تاج محمد ته خپل ایم این ای نورالحق قادري صاحب ته خپل سابقه ایم این ای الحاج شاجي ګل صاحب ته وایم چې راځئ چې نن د خپل کور نه بغیر هم د انصاف چغې وهو او د یوې خوراکۍ لپاره انصاف وکړو. ډېره مننه. لیچی دی چرې خالی نشي د بنګړو نه د چا